چنګیز خان و چې هرات ته راغی، چنګیز خان ډېر لوی سړی تیر شوی و چې هرات ته راغی نو خلک ټول وتښتېدل، ځکه له ډاره وتښتېدل. بیا د چې کوم دا خپل دا سپایان چې هغه ته لاړ شي وګوري څوک شته که نشته، هغوی وګرځېد وګوري هېڅوک هم پیدا نه کړی. یو کس پیدا کړ بوډا سړی و، بوډا سړی و بیرته ورته راغله چې یو فلانکی کس د بوډا سړی د څه شی کوي دغه شان مصروفه د په څه کې لګیا دی، ما ته یې راولې ویې تړی ما ته یې راولې ویې تړه ورته رایوسته. نو چنګیز خان ورته وایي ته څوک یې؟ وایي زه مسلمان یم. وایي تا ته پته نشته چې دلته چنګیز خان راغلی، یعنې چنګیز خان باچا سوی؟ نو تا ته پته دا خبره ته معلومه نه ده چې داسې بېغمه ګرځي او داسې بېغمه ناست خپل مصروف یې؟ هغه ورته نو چنګیز خان پېژنم او نه په چنګیز خان خبر یم، بس زه په خپل کار کې لګیا یم. و څه شی کوي؟ وایي د کنجدو نه غوړي باسم. کنجد د بعض نیم ژبو کې ورته سمسم وایي، بعض نیم ځای کې ورته ارودم وایي، یو عجیبه عجیبه قسمونه غوړي وړي داسې دانې وي تورې، د هغې نه خلک غوړي باسي. جلجلان هم ورته وایي، ډېر قسمه نومونه دي. به هر حال بوډا لګیا و د هغې نه غوړي باسل. نو هغه ورته وایي وایي ښه وایي غوړي باسي، مسلمان یې وایي نو وایي مونځ دې زده دی وایي نه. بیا ورته وایي قرآن مجید دې زده دی وایي نه. بیا ورته وایي قرآن مجید کې مطلب دیني پوښتنې ورنه کولې چې دا شی دا شی دا شی، هغه ورته نه. وایي دا دې ولې نه دي زده؟ وایي دا مې په دې وایي نه دي زده چې ډېر عمر یم، عمر مې ډېر زیات شوی ده او حافظه مې کمزورې شوې ده، بیخي کار نه کوي، بس تېر شوي مې دي. هغه ورته ښه. بیا ورته وایي دا څه شی کار چې کوي؟ نو دې کې دا ته معلومیږي چې څومره کنجدو نه څومره غوړي وځي وایي، او بالکل معلومیږي. وایي د من نه څومره وځي وایي دومره وځي، وایي نیم من نه څومره وځي وایي دومره وځي. دغه شانتې ورته ویلي به ښه یوې دانې نه څومره وځي؟ وایي یوې دانې نه دومره وځي چې یو خاری سړی که لاس پې غوړ کړي نو هغه لاسونه لږ پاستي هغه پې غوړېږي، خو که یو دیهاتي سړی د غاړې سړی پې لاس غوړ کړي په غوړو باندې هغه پې نه غوړېږي. نو چنګیز خان ورته وایي ته دومره بې غیرته یې چې دا هر شی درته معلومیږي چې له کنجدو نه له یوې دانې هم درته معلومات شته چې له یوې دانې دومره غوړي وځي، او داسې کوم مونځ ده تا ته خدای پاک چې کوم احکام را لېږلي چې ځان ته مسلمان هم وایي، او بیا وایي زه بوډا سوی یم حافظه مې کمزوره سوې هغه ته نه یادېږي. نو سپایانو ته یې حکم وکړه وایي دی چې د خپل خدای د خپل رب وفادار نه ده چې هغه به دومره انعامونه کړي دي، دی زما هم وفادار نشي کېدلی، سر ورنه والوځوي. نو نن مونږ او تاسې سوچ او فکر وکړو، زمونږ او تاسو مثال هم تقریبا که هغه شانتې نه نو لږ داسې ور راوړاندې به یو، همغه شان تقریبا ورنږدې. هر یو کس ځان سره سوچ وکړي چې قرآن مجید کې 114 سورتونه دي، په دې سورتونو کې ما او تاته څومره یاد دي؟ قرآن مجید چې کوم د 13 سپارې ده په دې کې ما او تاته څومره معنا راځي؟ د قرآن مجید راځي ترجمې سره، ترجمه یې په خپل ځای پرې ده، په ناظره ما او تاته څومره راځي، څومره مو یاد کړی. به هر حال نو دا ټولې خبرې دې دپاره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ او تاسې باندې دغه څلور حقوق لري چې اول موږ او تاسې ایمان راوړو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ایمان هم واقعي، بیا هغې نه بعد وعزروه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعظیم وکړو په درود شریف سره په نورو اعمالو سره، بیا د هغې نه بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین ترویج وکړو، دین عام کو، او بیا د هغې نه بعد دغه قرآن مجید چې راغلی د دې موږ حق ادا کړو چې په قرات یې هم زده کړو، په معنا یې هم زده کړو، په حکم سره یې هم زده کړو، په هرې طریقې سره چې د قرآن مجید زده کړو. به هر حال الله دې مو تاسو ته عمل کولو توفیق را نصیب